العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين من ويو خاص تعالی رمون عبادت کو و ایاک نستعین او الله خاص تانا مدد غواړو. دلته الله رب العزت عبادت دا مخکې کو او مدد غوښتل دی چې کوم دی ورستو کړل. ودې کې یو خبره ده چې دا ایاک نعبد و ایاک نستعین کې نعبد عبادت یې مخکې کو او مدد غوښتل دی ورستو کړل. نو دا مدد غوښتل دا په خپل باندې عبادت ته د الله نه، چې انسان د الله نه مدد غواړي دا په خپل باندې عبادت ته، نو لہذا دا مدد عبادت ته او نعبدو کې عبادت ته. خو په دې یو کې چې کوم دی اجمال دی او په بل کې تفصیل دی، او اجمال دا مقدم وي په تفصیل باندې، نو د دې وجه الله رب العزت نعبدو مخکې کو او نستعین یرستو. او دویم جواب دا دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین، چې انسان کله عبادت شروع کی نو د دې عبادت ته پوره کولو دپاره د الله د مدد ضرورت وي. ډېر ځله انسان عبادت شروع کی په نیمګړه کې پاتې شي، روژه شروع کی او د باندې دړ راشي، داسې بله بیماري پرې راشي، د مجبورۍ د وجې د عبادت نیمګړی چې کوم دی پرېږدي. نو چې انسان کله عبادت شروع کی نو د دغه عبادت ته پوره کولو دپاره د الله د مدد ضرورت دی. نو انسان جوی ایاک نعبد الله خاص تعالی ر عبادت کو و ایاک نستعین او الله ستانه دا مدد غواړو چې زموږ د عبادت په خیر خیریت او عافیت سر ته ورسه. دویم جواب دا دی. او دریم جواب دا دی چې ایاک نعبد الله ځکه مخکې کړی دی او و ایاک نستعین یې ځکه وروستو کړی دی چې انسان کله کله عبادت شروع کی نو د عبادت په دې منځ کې د انسان په زړه کې یو وسوسه پیدا شي چې یاره زه خو ډېر عبادت ګزار یم، زه خو ډېر تهجد ګزار یم. نو د انسان په دې زړه کې سلوي غونډه کې پیدا شي چې زه خو ډېر عبادت ګزار یم. نو د دغې لویۍ نه او د دغې تکبر نه د بچ کېدو دپاره دی پسې برغ وي و ایاک نستعین. الله کو زه دا عبادت کوم نو دا خالص مخلص ستا په توفیق سره او ستا په مدد سره کوم. کنې که ستا مدد او ستا توفیق را سره شامل حال نه وي نو الله ما دا عبادت نشو کولی. ځکه انسان چې کم کار کوي دا د الله په توفیق سره کوي، او انسان چې د کمی ګناه نه بچ کیږي دا د الله په توفیق سره بچ کیږي. حضرت موسی علیه السلام د الله په دربار کې عرض وکړو، الله د توفیق څه چیز دی؟ الله ورته وفرمیل موسی ستاسو نوم دی. موسی علیه السلام خاموش و. په دویمه پیره ورته بیا وی موسی ستاسو نوم دی، بیا حضرت موسی علیه السلام خاموش و. په دریمه پیره ورته وی موسی ستاسو نوم دی. موسی علیه السلام جواب ورکړو الله زما نوم موسی علیه السلام. الله ورته وفرمیل ای موسی زما دغه توفیق دی چې کله تعالی ما توفیق نو درکړی نو تا خپل نوم نشو اخیستی، خپل نوم درنه یېرو، او چې کله تعالی ما توفیق درکو نو تا چې کوم دی خپل نوم واغستو او نوم د خپل رایاد شو. نو کو انسان مونږه تاسو عبادت کو نو دا په خپل طاقت سره نه کو، دا د الله توفیق مونږه تاسو لرا کړی. دا دلته چې مونږ څومره ناست یو نو دا د الله په توفیق سره الله مونږ د خپل قرآن ته کېنولي. کو زه قرآن بیانوم نو دا د الله په توفیق سره ناسم. تر اوسه پورې الله توفیق نه راکو نو 12 کاله مې دلته کې وشو نه مې شو کولی، خو چې کله الله توفیق راکو نو تاسو هم کېناستی زه هم کېناستی. نو دې چې وی ایاک نعبدو الله خاص تعالی ر عبادت کومه، خو و ایاک نستعین دا عبادت ګورې الله زه ستا په مدد سره کوم، په خپل طاقت سره نشم کولی. عبادت چې زه کومه نو ستا په طاقت او ستا چې کوم دی په قدرت او ستا په توفیق سره کوم. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ورپسې بیا د دعا درخواست دی. دوستو ما ویلو چې دا 3 آیاتونه الله فرمایي چې دا زما دپاره دي، او دا 3 آیاتونه زما د انسان دپاره دي، بنده دپاره دي، او دا یو آیات دا پکې مشترک دی. څه حصه په دې کې د حمد ده او څه پکې د دعا ده. وروسته په دې اهدنا الصراط المستقیم کې دا انسان بیا سوال کوي چې الله پاک ماته نیغه لار وښیه. مخکې د الله حمد او تعریف بیان کو،
اوس دلته کې په دې دریم آیات کې الله ته د خپل نیک عمل وسیله مخې ته کړه او وی چې هغه عمل زر قبليږي چې سړی د نیک عمل وسیله الله ته مخې ته کړي عبادت الله ته مخې ته کړي چې الله دې عبادت ته وجه زما د دعا قبول کړي زه څه وخت کې زما په دې زړه کې به خیالات راتلل د الله په باره کې او دا شان د دین په باره کې او دا د ډیرو خلکو راځي د صحابو به هم راتلل د الله په باره کې به خیالات راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ صحابو چې د الله پیغمبر زموږ په زړه کې څه خیالات راځي او دا نن هم باندې یو ملګري ته پوښتنه نو نبی علیه السلام ته وفرمایل چې دې له په جبه باندې وجود مو ورکوه کو په زړه کې سره راځي په دې باندې استغفار به الله تعالی نه رانیسي ځکه دا غیر اختیاري راځي په زړه کې نو ما یو عمل وکړو او وړوکی غوندګې عمل خو هغه ما په شپه کې وکړو او بیا مې الله ته مخې ته کړو د اکثر ورځې نه زه وړوکی یم تقریبا 14 کاله عمر مې په هغه وخت نو هغه عمل مې الله ته مخې ته کړو الله د دې عمل په خاطر چې دا کو ما په اخلاص سره کړي الله ما د دې مصیبت نه خلاص کړي په هغه وخت خو زه نه پوهېدم چې دا ګناه نه دی خو ما خو دغه زه یو لوی ګناه کوم چې ته مې ویلي هم نه شو چې زما په زړه کې دا خیالات راځي نو هغې نه الله پاک نو انسان چې کله دعا کوي نو مخې ته به څه وسیله پیش کوي نو د هغې په وسیلې په وجه باندې الله جل جلاله د دغه دعا ډېره زر کوي بني اسرائیلو کې 3 کسانو په لاره باندې تلل باران پرې راکې شو چې کله به باران راکې شو نو دوی یو سمستې ته ورننوتل چې د باران نه پناه واخلي چې کله سمستې ته ورننوتل نو باران ډېر تیز و د هغې د وجې نه د سمستې په خوله کې چې کم ګټ هغه کته راوښویدو او د سمستې نه د وتو هغه لار یې بنده کړل دې 3 کسانو هغه وخت کې نه د موبایل څه بندوبست و نه د ټلیفون څه بندوبست نه خط چاته لېږلی شو دننه ګیر شو یو به سره دوی مشوره کړو چې څه وکړو یو کس پکې رایې ورکړه چې تاسو کوم عمل خالص مخلص ته الله رب العزت ته رضا دپاره کړي وي هغه عمل الله ته مخې ته کوي الله به دا ګټ لري یو کس را پاسېد وی الله پاکه وی زما عادت دا و ما به ګډې بیزې سره ولې چې کله به ما ګډې بیزې راوستلې نو ما به خپلو بچو له تر هغې پورې پی نه ورکول تر څو چې ما خپل مور او پلار باندې چې کوم دی پی نه اوس کول وی الله زه یو ورځ رالمه زما بچي وږي شي او ناوخته شي په ما باندې او بچي مې د لوږې نه چونکېدل او ما ته یې وی چې دادا مونږ له پی راکه مونږ له خوراک راکه او ما چې وکتل نو ما خپلو بچو ته وویل چې زه به تاسو له تر هغې پورې خوراک نه در کوم تر څو چې زما خپلې مور باندې پی نه وي څکول خپلې مور له مې لومبې خوراک نه وي ورکړی وی الله زه چې رالم او ومې کتل مور مې اوده وه د پیو ګیلاس مې د خپل مور سر ته نیولی دی بچي مې په جړا جړا باندې د لوږې د وجې اوده شو او ما هغه پی خپلې مور سر ته نیولی دي چې کله یې مور سترګې وغړولې نو مور مې پاسوله په دې وجه باندې نه چې زما د مور په خوب کې خلل را نشي نو وی الله چې کله زما مور سترګې وغړولې ما ول هغه پی ورکړه نو زما بچي وږي اوده شو او خپلې مور باندې مې پی اوس کول الله کو دا عمل ما خالص مخلص تا د رضا دپاره کړي وي الله زموږ مدد وکړه دا ګټ کوله وکړه وی دې ګټ لږ غونده کې شڼ وخوړو لږ غونده کې بیرته شو خو بیا پکې هم د وتو لار نه وه دویم کس هغه مخې ته شو وی الله ما سره به یو کس مزدوري کوله ما له به یې ګډې بیزې ساتلې وی هغه مزدور ما سره څه لږ وخت مزدوري وکړله بیا هغه مزدور چې کوم دی وتښتېد زمانه وی د هغه دیاړي ما راواغسته په هغې وله ما یو پیسکوری واغسته وی بیا هغه پیسکوری چې کوم دی لنګه شو بچي راوړو هغه ډېرېده لوی کنډک ته جوړ شو او ډېر کلونه پس هغه یو ډېر لوی کنډک شو ما هغې دپاره چې کوم دی یو مزدور ونیسو هغه به سره ولې وی بیا ډېر وخت پس کلونو پس هغه سړی راغی ما ته وی چې زما هغه مزدوري راکړه وی ما ورته وی چې دا پورې کنډک دا بیزې او دا شپنکې چې ورسره کوم دی دا ټول ستا دي او ته یې واله ستا هغه مزدوري ده وی هغه ما ته په خندا شو چې ما خو د یو څو پیسو مزدوري کړې وه دومره خو نه وه وی ما ورته چې دا هر څه ما خالص ته الله د رضا دپاره کړي دا واخله وی الله کو دا عمل ما خالص تا د رضا دپاره کړي یا الله دا ګټ کوله وکړه وی ګټ نور هم وخوځېدو خو بیا پکې هم چې کوم دی د وتو لار نه وه دریم کس را مخې ته شو وی الله زمونږ په خپلوانو کې زما د تر لور وه اکونډه شوې وه هغې ته چې کوم دی د پیسو ضرورت و وي ما نه د پیسو مطالبه وکړه وي ما د ګناه مطالبه وکړه وي هغه ډېره مجبوره وه ما ته چې بچي راته جاړي د لوږې نه ما ته پیسې راکړه بیا به درله قرض واپس درکړم
او به هر حال زه شیطان لم سولې وم او ما به د ګناه مطالبه کوله. وی اخره کې هغې ګناه ته مجبوره شوله او ګناه ته یې غاړه کېښوده. وی الله پاکه چې کله ما خپل ځان ګناه دپاره تیاره و، وی هغې وی چې الله ته نه ګورې، وی الله ستا د یرې نه وی زما هغه ټول شهوتونه ختم شول او زما هغه ټول شهوت چې کوم دی ختم شو. الله ما هغه ګناه پرېښودو او زه واپس رالم، هغې له مې پیسې هسې ورکړې. وی الله ګو دا عمل ما خالص مخلص ستا د رضا دپاره او ستا د یرې نه کړي. الله ګټ کوله وکړه، وی هغه ګټ مکمل کوله شو، درې واړه ته چې کوم دی راووت. نو دې سورې فاتحه کې الله رب العزت د خپل سوال کولو نه مخکې وسیله پیش کړو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا زه عبادت هم خالص مخلص تا کوم او الله مدد به ګورم ستا نه غواړم، د بل چا نه غواړم. او دې کې وي و ایاک نستعین کې دا ذکر نه دی کړی چې کوم قسمه مدد به غواړو. ما دا ذکر نه کول د دې عموم ته اشاره ده چې هر قسمه مدد وي الله ستا نه به غواړم، د بل چا نه به نه غواړم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دې سورې فاتحه کې انسان ته الله رب العزت ته دعا چل خولې چې انسانه رومبې به زما تعریف وکړي، بیا به ما ته عبادت چې کوم دی مخې ته کړي او مدد به زمانه وغواړي، د هغې نه پس به وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، نو زه به ستا دعا قبول کړم. بیا دې مثال داسې دی چې یو افسر شاته ووایي چې راشه ما ته داسې درخواست ولیکه او دا درخواست بیا دفتر ته راوړه، نو دا درخواست به دله زه منظور کړم. د دې خبرې دا مطلب دی چې د افسر ورته په خپله باندې چل وښوو چې داسې درخواست ما ته ولیکه. د دې خبرې دا مطلب دی چې دا درخواست ورله منظوري که نه داسې چل به ورته نه ښو، ورته به یې وی چې پوسټونه نشته، دا شي نشته، ډېر شي بانې دي هغه به یې کړی وي. خو چې د افسر ورته چل وښول چې داسې درخواست ورته ولیکه، امید دی چې الله چې دغه افسر د درخواست منظوري دلته نوکري میلاوي. دقه شان الله رب العزت سورې فاتحه کې موږ ته چل خورې دی چې داسې درخواست ما ته ولیکه، رومبې زما تعریف وکړه، بیا ما ته عبادت مخې ته که، زمانه مدد وغواړه، د هغې نه پس وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، الله ما په نیغه لاره باندې روان کړي. نو الله پاک وایي زه به تا خامخا په نیغه لاره باندې روان. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا ورپسې اهدنا الصراط المستقیم، خدای موږ ته نیغه لار وښایي، صراط المستقیم نیغه لار. او بهترینه ترجمه دا ده چې الله پاک موږ په نیغه لاره باندې ثابت قدم تر مرګه پورې وساته. ثابت قدم الله موږ تر مرګه پورې وساته. بعضې خلک په صراط مستقیم په نیغه لار رواني خو کله کله هغه د نیغې لارې نه کوز شي. یو عالم په دقه ترجمه کې صحابه کې موږ تبلیغ کیو، عالم ترجمې ته کېناستو، هغه پکې دا خبره وکړه په اهدنا الصراط المستقیم کې. هغه وی یو کس د بجلی افسر و، وی هغه به دا دعا کوله چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دا دعا به کوله. چا دې تپوس وکړو چې قرآن کې خو نور هم ډېر شي دعاګانې راغلي دي، ته نور دعاګانې ولې نه کوې؟ وی هغه وایي چې دا دعا زه دې وجه کومه چې زما ورور هغه ورور یې په بجلی کې افسر و، په وابډا کې افسر و، یو ښه نیک سړی و. وی هغه بیمار شو او بیماري اوږدېده تر دې پورې چې د ښه کېدو امکانات یې ختم شو. وی اخره کې په هغه باندې ډېره زیاته سخته رااله. چې کله پې سخته رااله نو یې ما ته یې وی چې قرآن راوړه. ما خپل زړه کې دا سوچ وکړو چې دې ما ته وایي چې دا قرآن راوړه، په ده باندې سخته ده، دی به سورت یاسین وایي چېرته چې دا سخته پې اسانه شي. نو ما ویله قرآن مجید راوړو. وایي چې ما ویله قرآن مجید راوړو، یا قرآن مجید داسې اوچت کو او د زنګدن په آخري مرحلو کې اوچت کو چې زه د دې قرآن نه بر یم، الیاذ بالله قرآن نه منم. په زنګدن کې دغه ایمان سلب شو. نو هغه وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، د دې مطلب دا دی چې خدای پاک ما په دې لار باندې ثابت قدم تر مرګه وساتي. د دې وایي شیخ الحدیث رحمت الله علیه لیکلي دي چې په هغه چا باندې افسوس ارمان نه دی پکار چې دې دنیا کې کافر او په آخرت کې کافر پاسي. افسوس په هغه کس باندې پکار دی چې دې دنیا کې مسلمان دی، د دنیا کې چې کوم دی قرآن راغستی دی، دې دنیا کې جماعت ته راغلی دی، او په آخرت کې چې کله الله صفونه بیلي نو د ده نه ایمان په زنګدن کې سلب شوي وي، دې د کافرانو په لست کې پاسي. وایي دا انسان دا شیطان چې دی دله د زنګدن په حالت کې به ده باندې ډېر زیات زور لګوي. ده باندې چې کوم دی د پلار په شکل ول راشي ستا پلار یم، په یهودیت مړی ما یهودي شه. د مور په شکل ول راشي ستا مور یم، په یهودیت مړی ما یهودي شه. نو دا د دې ترجمه ده چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای پاکه تر مرګه مونږ چې کوم دی په صراط مستقیم باندې وساته. نو اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مونږ ته هدایت وکړه
او مونږ په دې نیغه لاره باندې دې باندې چې کوم دی اوس امام راغب اصفهاني رحمه الله فرمایي چې هدایت څه ته ویل شي یو کس ته په مهربانۍ سره منزل مقصود طرف ته رهنمایي کول دې ته چې کوم دی هدایت ویل شي یو کس ته په مهربانۍ سره منزل مقصود طرف ته رهنمایي کول دې ته هدایت ویل شي لکه مونږ د دې لار کې یو سړی تپوس کوي چې ناوګي هسپتال کم ځای دی مونږ ورته ډېر په ښکلې طریقې چې جي چې ته په دې لاره باندې به نیغ ځې مخې ته به ستورونه راشي او هغه ستورونو ته مخامخ هسپتال دی نو دا مونږ دې کس ته چې کوم دی هدایت نو هدایت یو کس ته په مهربانۍ سره منزل مقصود چې هغه کم ځای ته رسېدل غواړي هغې طرف ته رهنمایي کول دې ته چې کوم دی هدایت کېږي او الله او د الله پیغمبر مونږ ته رهنمایي کړې ده چې دا نیغه لار دا چې کوم دی جنت ته وتې ده او زمونږ ستاسو منزل مقصود دا چې کوم دی جنت نو اهدنا الصراط المستقیم کې مونږ سوال کوو چې خدای پاکه ماته نیغه لار وښایي خو بهترینه ترجمه یې دا ده چې الله مونږ په دې نیغه لار باندې په دې باندې ثابت قدم اوساتې تر مرګه خاتمې مونږ له په ایمان باندې راکړي الله پاک اهدنا الصراط المستقیم نو اهدنا الصراط المستقیم دا خو ګوره مونږ هم دا سوال کوو چې خدای مونږ ته هدایت وکړه مونږ په هدایت باندې مستقیم وساته اولیاء الله هم دا سوال کوي چې خدای پاکه مونږ ته هدایت وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت په هم دا کوو چې اهدنا الصراط المستقیم د هدایت سوال به نبی علیه السلام وکړو نو نبی علیه السلام خو په خپله هدایت یافته و د هدایت سرچشمه وه خلکو به چې کوم دی د هغې نه چې کوم دی د هدایت ته وجې مستفید کېدل خلکو به فایده اخیستله نو خو په خپله د هدایت سرچشمه وه نو هغې ولې د هدایت دعا کوله وي د هدایت مرتبې دي یوه مرتبه عامه ده الله دې ټول مخلوق له ورکړې ده اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله ټول مخلوق مې پیدا کو او بیا ورته الله پاک هدایت وکړو نو دا د هدایت دا درجه عامه ده په دې کې هر مخلوق ته الله هدایت کړی دی نور ته هدایت کړی دی سپوږمۍ ته هدایت کړی دی خپل ډیوټي صحیح ډیوټي او دا ټول مخلوق ته الله د هغه هدایت د وجې نه دا ټول مخلوق خپل ډیوټي کوي او د هغه هدایت ته وجې نه دا ټول مخلوق ته الله تسبیح نو یو د هدایت درجه دغه عامه ده دویمه د هدایت درجه هغه ده چې هغه الله پاک جل جلاله د آسماني کتابونو او د پیغمبرانو په ذریعه باندې صرف او صرف انسانانو او پیریانو ته چې کوم دی کړی ده د آسماني کتابونو د پیغمبرانو په ذریعه باندې هر انسان او هر پیری ته دا خبره رسېدلې ده نو چې چا قبول کړی ده هغه ته موږ مسلمان وایو او چې چا رد کړی ده نو هغه ته چې کوم دی موږ کافر وایو یو درجه ده او درېیمه درجه د دې نه هم چې کوم دی خاصه ده هغه دا ده چې الله پاک جل جلاله دغه د هدایت دا درېیمه درجه دا ډېره وسیعه ده او دې ته توفیق ویلی شي دې درجې د هدایت ته توفیق ویلی شي توفیق څه ته ویلی شي چې داسې اسباب او داسې حالات پیدا کول چې د هغې د وجې نه انسان په قرآني احکاماتو په آسماني کتابونو په احکاماتو په هغې باندې عمل کول او هغه منل ورته اسان شي او د هغې نه علاوه د هغې مخالفت کول ورته ګران شي لکه مثال په طور مونږ ته او دا درجه چې کوم ده دا هدایت دا الله براه راست چې کوم دی انسانانو ته کړی مسلمانان پیدا کړي دي کافران پیدا کړي نو دا درجه داسې ده چې ګوره مونږ تاسو ته څوک وایي چې کافر شو کافر کېږي په دې مجمع کې یو کس راشي د چا نه سر الوزي هغه وي سر الوزولو ته تیار یم خو کافر کېږم نه نو مونږ ته د قرآن مخالفت دومره مشکل الله ښکاره کړی دی چې هغه مونږ خپل سر ورکولو ته تیار یو خو قرآن او اسلام پرېښودلو ته تیار نه یو نو دې درجې ته چې کوم دی توفیق ویلی شي دا الله مونږ له توفیق راکړي او د هدایت دا درجه دې کې ډېر زیات کولوالی دی ډېر وسعت دی پکې ډېر د دې حدود چې کوم دی نه دي معلوم د هدایت ته دې درجې حدود نه دي معلوم نو که پیغمبر سوال کې خو په خپله هدایت یافته دی خو هغه وي یا الله په دې هدایت کې راله نور هم زیاتې وکړه د هدایت ته دې درجې نه یو انسان مستغني نشته او که موږ سوال کوو نو موږ هم وایو الله دې هدایت کې راله نور هم چې کوم دی زیاتې وکړه او که د الله لوی اولیاء هغې هم سوال کوي نو هغې هم دا سوال کوي چې یا الله پاکه په دې درجه کې راله نور چې کوم دی زیاتې وکړه نو دا درې درجې د هدایت دي او هدایت دا چې کوم دی رهنمایي ته ویلی شي په مهربانۍ سره منزل مقصود طرف ته الله رب العزت ته په دې عمل کول توفیق راکړي
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ سبا نه به ان شاء الله بیا د اهدنا دې کې لږ غونډه کې تفصیل دا دی چې تاسو ما پرونبه کې ویلو چې د سوره فاتحه یو خصوصیت دا دی چې دا د ټول قران متن دی، د ټول قران او دا ټول قران د سوره فاتحه تفصیل دی. بیا نو دې کې به لږ غونډه کې تفصیل پر بیا ان شاء الله تفصیل ني او دې کوم ډېر مختصر تفصیل کومه ده. نو در څلور ورځې کې سوره فاتحه مش ان شاء الله سوره بقره کې بیا تفصیل شته، د خودره تفصیل پکې نشته، تنګي کې باندې ان شاء الله سیده بیا وروسته چې کوم دی دا سوره بقره سوره ال عمران نه خپل بیا قصص شروع کیږي، بیا روغ رکوع وایو ان شاء الله لس پنځه لس منټه کې تنګي کې باندې ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إله العالمين تزمون الرازش إله العالمين زمون لي وعلى طول گناهنا معاف خدای مون قرآن مجید درس کو إله العالمین دا استاف توفیق سره مونږ کو إله العالمین سمره کمی کو ته هج به زمون راغلی الله مونږ ته معاف الله مونږ له صحیح قرآن باندې د پوهه د سمج توفیق او طاقت راکړي. سمره ملګری چې راغلی الله ټول د قرآن د پوهه او د سمج او د فهم توفیق او طاقت ورکړي. إله العالمین دې حاضر مجمع کې خدای پاک سمره ملګری دي څه قسمه شریعه حاجتونه دي الله د قرآن د وجنه د خپل غیب خزانونه پوره کړي. إله العالمین سمره بیماران دي پکې ټولو ته شفاء کامله عاجله مستعمره ورک الله سمره قرضدار دي قرضونه اخلاص. إله العالمین سمره پریشان حال دي پریشانه ختم کړه خدای سمره خلق ته رزق لن تنگ دی إله العالمین رزق ورته فراخ کړه الله زمو سمره مردگان وفات شوی دی إله العالمین ټولو ته کامل مغفرت نصیب کړه الله چاته مغفرت کړي دی إله العالمین د هي درجات بلند الله زمو والد محترم او والده محترمه إله العالمین د قرآن مجید ترجمه د ثوابونه إله العالمین هغوی ته ور ورسوه. څومره مردگان چې زموږ نور وفات شوي دي د حاضره مجمع کې د چا وفات شوي دي د دغه ثوابونه هغه ټولو ته ور ورسوه. الله زموږ د ټولو نه راضي شه. الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کا الله تر مرګ او صراط مستقیم قیم او دایم وساته. الله په وخت ځن قدر مدزره په صدق سره په جبه دا کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول صلی الله